رحیم ګرانو کتونکو زه یم سودیر احمد افریدي د خپل انتخابي مرکه ټیم مهراب شاه افریدي او کیمرامین جبران شینواري سره نن د موږ د انتخابي مرکه پروګرام په سلسله کې د پی کې 105 نه د پی ټی آی چې کوم نامزد امیدوار دی شاهد شینواري هغه سره ناست یو هغه سره به خبرې اترې کوو موږ په خپل پروګرام کې هغه ته هرکلی او ستړي مه شي یو مهرباني سودیر د ستا د مرکې ټیم چې تاسو ماله ټایم راکو خوشحاله شئ. شاهد صاحب تاسو لږ دا وضاحت وکړو چې تاسو ته ټیکټ میلاو شو بالکل په میرټ باندې تاسو ته میلاو شو اوس دلته کې چې کوم خلک پیر نورالحق قادري و د هغه فیملی و یا د هغه تنظیم و چې هغه باقاعده اعلان کړی و چې موږ په پی ټی آی کې شمولیت اختیار کړو د هغې څه وجه ده چې هغه نن د تا سره ملګرتیا هغه تنظیم خلک هم نه کوي چې کوم نور د دو ذمهدار خلک دي دغې لږ وجوهات کتونکو ته په ګوته که بسم الله الرحمن الرحیم. سودیر بھائی لکه څنګه چې د ټیکټ خبره ده ټیکټ کې نورو خلکو هم اپلای کړی وه عبدالرازق شینواري هم کړی وه هغه چې تقریبا 15-16 کلونه د پاکستان تحریک انصاف کې منډې ترړې وی فخرالدین شینواري هم کړی وه عدنان شینواري هم کړی وه شرمت افریدي هم کړی وه عدنان قادري هم کړی وه داسې نور ملګري مو په دې دوړ کې خو چونکې د پاکستان تحریک انصاف ټیکټ چې دی هغه په میرټ باندې میلاویږي هغه ټول جانچ پړتال کیږي نو هغې نه بعد د ټیکټ فیصله کوي دې ځل خو ورته د خپل باقاعده ټیم جوړ کړی چې هغه ته د هر یو شي خپل مارکس به یې ورکول ورته نو په هغه مارکس بدله کې به دوی غکولو لکه دا تاسو سره چې شاهد صاحب کوم انټرویو کې دا خو مونږ کتلي وو چې وزیر اعلی صاحب پکې گورنر و نور د پی ټی آی چې کوم مرکزي لیډرشپ دی هغه منتخب خلک وو پکې دو به تاسو نه د پی ټی آی کې د قربانو حوالې سره پوښتنې کولې که په علاقه کې د خدماتو په بنیاد باندې پوښتنې کولې او په کوم بنیاد باندې تاسو ته ټیکټ لکه میلاو شو بالکل لکه څنګه چې دا ټیم ورته جوړ کړی و چې دوی به باقاعده د مارکس لګولو خپل ټیم جوړ کړی بیا سی ایم صاحب نورالحق قادري صاحب گورنر صاحب سیف الله نیازي ارشد چې پاکستان تحریک انصاف جنرل سیکرټري نو دوی ته به فایل راتلو ستا په پروفایل باندې ستا په پولیټیکل ایکسپیرینس باندې ستا په علاقې خدماتو باندې د ستا الیکشن کړی دی په دې خپل مارکس و نو چې 2018 کې کم ټیکټ دوړو نو هغه نورالحق قادري صاحب او زما په منځ کې و نو هغه چې کم ځای کې زما نه هغه مارکس زیات شو هغه مارکس په دې باندې زما نه زیات شو چې هغه 2 ځله ایم ان ای پاتې شوی و منسټر هم پاتې شو 2 ځله ایم ان ای پاتې و نو زه په دې باندې بیا قایل کړم چې هغه 2 ځله ټیک ته ستا خدمات په دې پارټۍ کې ټولو نه ډیر دي ستا سوشل اکټیویټیز ډیر دي ستا انټرنیشنل پلیئرز پاتې شوی ستا یو یوث سره ډیر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی خو زه بیا په دې باندې قایل کړم چې دا کم 2 ځل دی ایم ان ای پاتې شوی نو د ایکسپیرینس هم شته دی او په دې باندې زما نه هغه مارکس زیات شو نو هغه 2018 ټیکټ نورالحق قادري صاحب ته میلاو شو چې بیا میلاو شو ټیکټ ورته نو هغې نه مخکې ما جلسې کولې د خپل پروګرامونه کولو چې ټیکټ ورته میلاو شو بیا فل فلیج زما او زما څومره ټیمو زما سپورټ ورکو جلسې مې ولاول د خپل د کلي نه شروع کړه داسې پاکستان تحریک انصاف ورکرزو د سره نږدې چې هغه په خپلو ځایو کې نه شو کړی پروګرامونه خو ما اول د خپل کلي نه وله شروعات وکړو بیا مې خوږه خیلو کې وله وکړو بیا مې خیبر کې بیا چې نور کم ځایو کې جلسې وي لکه تا مړه هغه سره نورالحق قادري سره د قومي اسمبلی په هغه الیکشن کې چې کنه برپور حصه اخیستی او برپور سات ته ورکړی ډېر برپور سات مې ورکړی ما د پاکستان تحریک انصاف ما ته به خلکو ویل چې هغې نه مخکې کومې جلسې ما کولې ما ته به خلکو ویل چې نورالحق قادري صاحب له ټیکټ ورکوي ته خو هغه اوټونه زیاتوي ما ورته وویل چې نورالحق قادري صاحب لیکه ورکه که مالې راکه زه د پاکستان تحریک انصاف دپاره کمپین چلوم زه د عمران خان دپاره چلوم چې هر څوک راشي زه به ورسره یم که مالې راکه ما سره به انشاءالله ټولې که نورالحق قادري صاحب لی ورکه چې هغه لی ورکه خو فل فلیج راووتو دا خو شاهد صاحب لکه که تاسو ته یاد یې موږ سره خو هر څه په ریکارډ باندې چې نورالحق قادري صاحب هغه چې کوم تنظیم خلک وو هغو به دا خبره کوله چې که خان صاحب یا پی ټی آی یو ونې ته هم ټیکټ ورکړي نو دغې ونې له به موږ سپورټ ورکوو ووټ پې ورکوو دا به اسلام آباد ته رسوو
خو نن صورتحال داسې دی چې د پی ټی آی مرکزي قیادت او صوبایي قیادت مل کر چې کنه هغه تو په خپل وضاحت وکړو دا ټیکټ یې تو تیار کړو خو اوس هغه چې کوم دی کنه هغه ونې له ووټ او سپورټ ورکولو په خبره باندې چې کنه هغه صورتحال نه ښکاري تو سره ویلې سپورټ نه کوي ویلې سره نه دی ولاړ زه په خپله باندې په دې خبره باندې حیران یم ځکه چې هغه کم قسم سپورټ کو ما به نورالله قادري صاحب نه سپورټ کړی ما پارټي سپورټ کړی جی بالکل خو چې دوی راله پارټۍ له او د تنظیم سره دوی پارټۍ له راله که زه راشم زه ووایم نو زه به ځان له څه وکړم خو دی چې راغلی دی د تنظیم سره راغلی دی نو تنظیم سره چې راغی نو د اوټ بینک شته دی که نه چې اوټ بینک شته نو تا ته بیا خلک توجه درکوي چې او دا واقعي چې مضبوط کس پارټۍ له راغی نو چې دی راغلی د تنظیم سره راغلی دی په کار دی چې تنظیم سره دی کوشش وکړي چې یاره دا پارټي سپورټ کړي ځکه چې دی خو د پی ټی آی پلیټ فارم نه منیج جوړ شوی دی اوس د پی ټی آی پلیټ فارم نه منسټر دی او زه تقریبا 25-26 ورځې وشو چې زما کمپین شروع دی تاسو ګورئ ټولو نه اول زه راوتلی یم ځکه چې پاکستان تحریک انصاف مرکزي او صوبایي قیادت دی ورسره نو زه په دې باندې زما نه ډېر ورکر خفه کیږي او خفه شو چې دی ولې سټرایک نه کوي دی ولې نه راوچتېږي مونږ دې پرېږدي چې مونږ احتجاج ولې نه کوي مونږ دې پرېږدي چې مونږ نورالله قادري صاحب په اګینسټ راوځو ځکه چې دا پارټي کمزوري کېږي دې سره دې د وجې نه پارټۍ ته نقصان رسي نه لکه نورالحق قادري صاحب چې کوم دی که نه هغه ډایرکټ یا انډایرکټ د تو حوالې سره چې کوم کینډیډیټرشپ دی څه تحفظاتو اظهار یې کړی دی چې څه تحفظات یې څه خبره منځ کې راغلې زه او اختر په اوله ورځ باندې نورالحق صاحب خو نو عدنان قادري صاحب راغلی او زما سره ملګري مو خپل هلته هم زه ورغلی وم ګنټه ورسره ناست وم خوشګوار موډ کې خبرې ورسره وشوې خوشګوار ماحول کې ورسره ګپ شپ وشو ویل چې انشاءالله مونږ مشران چې راشي مونږ به په دې باندې کینو انشاءالله زموږ خو پی ټی آی پارټي ده بیا نورالله قادري صاحب هم راغی هغه راز باندې بیا رش ډېر و نو ما ورته ویل چېرته یو ورځ ما له ټایم راکړئ چې زه کښېنم در سره چې څه خبرې زه ستاسو کشر یم ستاسو په ګایډ لاین باندې به زه مخکې تګ کوم ستاسو په مشوره باندې به زه هر یو کار کوم نو ویل چې انشاءالله بیا به چېرته سره کینو نو ما 2-3 ځله اپروچ وکړو نو نن لکه مطلب دی چې دی د تاسو سپورټ نه کوي اټ مینس چې دی هغه پارټي لاین یا هغه پارټي پالیسي چې کوم دی هغه نه ټوکوي همداسې خبره ده نو اوس چې ما څنګه خبره وکړه چې ما پسې خپل ورکر زما نه خفه کېږي د پارټۍ کوم نظریاتي خلک دي هغه هم خفه کېږي په دې باندې چې ولې دا سټپ نه اخلي شاید شنوالي لکه هغه ته یې چې ته اپروچ کا پاس لیډرشپ ته چې یعنې داسې صورتحال جوړ شوی تاسو مونږ پرېږدی یوت لګیا دی صف لګیا دی چې وایي چې مونږ پرېږده چې مونږ احتجاج ریکارډ کوو دا ولې د پارټۍ ته نقصان رسولو کوشش ولې کېږي که نه نو مونږ یو ورځ دوه نور ما ریسار کړي دي خو ما ته چې ښکاري زه پرون نه په دې سوچ کې یم ځکه چې ملګري ټول خفه کېږي نو کیدای شي چې 2-3 ورځې بعد ښه په غټ لیول باندې سټرایک وشي د پیښور کې سی ایم هاوس مخې ته بیا هغې نه بعد کیدای شي چې د پارلیمنټ مخې ته وشي بنګاله مخې ته وشي چې ما څومره رئیسارولی شو دا 25-26 ورځې ما خلک رئیسار کړه نور زما په وس کې کیدای شي نه خپل همکار میراب شاه له به هم موقع ورکوم خو دغه ځای کې زه صرف یو کوېسچن کوم وضاحت غواړم چې لکه تاسو ته په 2018 کې ټیکټ میلاو نه شو خو تاسو د پارټي لاین چې که نه هغه فالو کړو یعنی تاسو پارټۍ سره پاتې شو ته یې چې ما نورالحق قادري سره پوره سپورټ او ملګرتیا وکړه جلسې جلوسونه مې ویله وکړل خو اوس بیا دغه ته په کوم نظر باندې ګوري چې تا سره تا ذکر وکړو چې عبدالرازق شینواري و شرمت خان افریدي و هغه پارټي جوین کړې وه عبدالرازق خو سینیر دی نو دا څه وجه ده چې هغو ته ټیکټ میلاو نه شو هغه په بغاوت باندې مجبوره شول یا داسې بیا کیدای شي چې که چېرته انکیس هغه منتخب شي نو بیا به پارټي دا خلک اکسپټ کی قبول به کی په خپله پارټۍ کې چې دا کومو نن د پارټۍ ټیکټ نه میلاوېدو په بنیاد بغاوت وکړو بالکل لکه سودیر صاحب دا زبردست کوېسچن دی وکړو چې کله شرمت خان هم په آن ریکارډ پراته دي ستاسو سره پراته دي نور میډیا ملګرو سره پراته دي هغه په خپل
کمپین هغه کې ویلي جلسه جلوس کې چې ټیکټ هر چاته میلاو شي، زه پارټۍ له راغلی زه به هغه سپورټ کوم، دا به د عمران خان فیصله وي. خو دې اټسمین بیا عبدالرازق هم دا ویلي دی اټسمین چې دا د عمران خان فیصله نه مني، ځکه دا خو عمران خان ساین کړی دی دا ټیکټ چې کړی دی. نو بیا چې اوس کم عمران خان فیصله خلک نه مني، خپل ورکر نه مني، نو هغوی چې اوس کم دا نوی آیین جوړ کړی دی په هغه آیین کې دا شک واضحه تور باندې دی چې کم سړی د پارټۍ اگینسټ لاړ شي ټیکټ ورته میلاو نشي، هغه به لایف ټایم د پاکستان تحریک انصاف باندې بین وي، هغه هیڅ قسم پارټۍ ته نشي راتلی. هغه دا خو یو شرمت خان دی چې هغه به یې چې زه به یې ګفټ کوم ورته، هغه دا چې 14 واړه اگینسټ وګټیم د پی ټی آی خلاف کم ورکر چې لاړ شي هغه نه ایکسپټ کوي. دا واضح هغه دی چې هغه نه ایکسپټ کوي، او انشاءالله دا 2-3 ورځې کې که دوی دا بیک سټپ لا نړه نو دا به بیا ټولې دنیا ته واضح شي، او بیا به ورکرز هم راوځي او یو احتجاج به وي، او دا به باقاعده نوټیفیکیشن ایشو کېږي چې دا بالکل لایف ټایم بین دی په پارټۍ. شنواري صاحب په اینه کې چې کوم الیکشن کېدو هغه کې ذرایع دی چې علامه ډاکټر نورالحق قادري چې کوم هغه شیرمحمد خان سره دغه ډیل شوی چې کله بیا په پی کې چې 105 الیکشن کېږي نو زه به تا پوره سپورټ کوم. په دې خبره کې څه صداقت شته چې هغه اوس شیرمحمد خان داسې به د تنظیم خلک ټول هغه سپورټ کوي، تنظیم چونکې هغه په پی ټی آی کې ضم کړی و، په 106 کې امیر خان هم هغه تنظیم امیر خان سپورټ کوي، دلته په پی کې 105 کې هغه شیرمحمد خان سپورټ کوي. نو دغه څه ډیل خبره شوې وه؟ زه خو د دې ډیلز نه یم خبر چې کم قسم ډیلز، او بل خو دا سیاسي پارټي ده، سیاسي پارټۍ کې داسې قسم ډیلز نه دي په کار چې څوک چا سره وکړي، ځکه چې د چیرمین او د مشر چې هغه پاکستان تحریک انصاف عمران خان دی، دا خو به هغه فیصله کوي، دا خو زه او نور چې کم لیډرشپ ته یا ورکرز دي هغه دا فیصلې نشي کولی. خو ما هم چې څومره ستاسو څومره میډیا ملګري دي، نو شیرمحمد خان په خیبر کې یو 15 ورځې اول په یو جلسه کې دا په جار ویلیو په مایک باندې ریکارډ باندې پراته دي چې ما سره ډیلز شوي و، هغه ډیل باندې ما سره خلک لا نړل. خو دا دینه دا معلومیږي چې د پارټۍ باندې خلکو ډیل کړی دی، نو دا چې دا د پارټۍ ته ایکسپټیبل نه دی، ځکه چې د ډیل خو به پاکستان تحریک انصاف عمران خان هم نشي کولی، هغه خو به په میرټ باندې فیصلې کوي، او چې دا ډیل شوی دی نو زه وایم چې دا غلط کار شوی دا ښه کار نه دی. دا راته وایي چې دا په قبایلي اضلاع کې چې کوم الیکشن کېږي چونکې مرجر شوی دی، دلته انضمام نه پات داسې ترقیاتي کار نه شوی، خلک خفه دي، خلک مایوس دي پاکستان تحریک انصاف نه، ورځ په ورځ چې دی په ملک ګراني هم را درومي، نور ډېرې ستونزې خلکو ډېر مختلف قسم ستونزو سره مخ کېږي. آیا د خلک په پاکستان تحریک انصاف له ووټ ورکړي؟ بالکل پاکستان تحریک انصاف لکه څنګه خیبر پښتونخوا کې دویم ځل حکومت راغی، تاسو ته دا خو پته ده چې پښتون قوم کله هم دویم ځله چاله موقع نه ورکوي، خو هغه چې موقع دویم ځل ورکړه نو دې نه دا ثابته شوه چې پاکستان تحریک انصاف په دې ملک په فرست پوزیشن باندې دا پارټي ده، او په خیبر پښتونخوا کې کارونه کړي، نو ځکه پښتنو دوی ته دوباره ووټ ورکړه. اوس چې دا 7 میاشتې کمې دورې پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب وکړې، د پی ټی آی چیرمین دی، نو دا دورې چې کومې وکړې خلک یې چې هلته هېڅ قسم اناونسمنټونه شو، هغه دا دورې دې دپاره کولې چې زه دا قبایل چې کم 2 کاله کوم تکلیفونو سره مخ شوي، کومې محرومۍ دوی ته دي، دا محرومۍ او دا تکلیفونه به زه له ختموم. نو دا زما مخې ته د یو هغه پروت دی چې کم کارونه د قبایلو لپاره اناونس کړي دي، دا په انشاءالله په پلانز کې دي چې دا به انشاءالله په همدې کال کې شروع کېږي. غټ کارونه دي، د بجلی چې کوم کار دی هغه ته ډېر غټ اماونټ اناونس کړی دی، بیا کوم چې نور هغه دي کارونه دي نو هغه لکه شای صاحب میراب ډېر ښکلی کوېسچن تاسو نه وکړو، ښه طریقې سره تاسو وضاحت وکړو، خو زه هسې دا یو خبره کوم چې واقعي چې د ټولو قبایلي خیطو دوره پی ایم په خپله ودنې وکړه، او تاسو چې کنه په نوجوانانو کې خصوصا په یوت کې او په سپورټس کې ډېر زیات کار کړی، مطالبه او پریشانه او خبرې خو ډېرې زیاتې په قبایلي سیمو کې، خو نن سبا د یوت یوه مسله دام دو چې دلته ایجوکیټډ خلک دي، ریسرچ کوي، سټوډنټان دي، د هغو یا د میډیا د خلکو یا د عام پولیټیکل او سوشل خلکو یو ضرورت دا 3G او 4G دی، او پی ایم په ټولو ټرایبلو کې چې کنه دا اعلان وکړو، ډي سی ګانو لیټرې پکې باقاعده د سیلولر کمپنیز ته لیټرې وکړي
د پی ایم دا اناونسمنټ باندې عمل درآمد سره نه کیږي آیا ته د یوت لپاره نوجوانانو لپاره دا اقدام نه کوي چې هغه په نوټس کې دا شی راولي چې یاره تاسو اعلان کړی عمل درآمد پې نه کیږي؟ بالکل زبردست خبره دې وکړه سودیر بای. زمونږ اول کوشش چې دی دا یوت لپاره دی ځکه چې یوت د قوم او د ملک سرمایه ده. یوت د وجې نه دا ملکونه ترقي کا او بدلون راځي. زمونږ لګیا یو چې الله پاک یو موقع که مونږ له راکړه نو انشاءالله دلته خو خلک وایي چې اوبو تکلیف ته د بجلی تکلیف ته انشاءالله دا خو به په اول فرصت کې انشاءالله په همدې کال کې الله مهربانۍ سره د بجلی او د اوبو تکلیف الله ختموي. دا ټول کارونه انشاءالله اناونس شوي خو زمونږ ورتګ پاتې دی چې الله پاک هم ورورسوي نو انشاءالله دا به په همدې کال کې دا کارونه کیږي. دویمه خبره زمونږ د یوت لپاره تاسو په لاس باندې به دا کارونه بالکل انشاءالله زمونږ په لاس باندې به کیږي. دا په آزاد امیدوار په لاسونو باندې دا کارونه بیا هم نه کیږي. نو چې مونږ انشاءالله الله پاک ورورسوي ورته دا کارونه به هم کیږي. مونږ غواړو چې د یوت لپاره زبردست میډیکل کالج جوړ شي، انجینرینګ کالجز جوړ شي په دې قبایلو کې، دلته یونیورسټیانې جوړ شي. بیا کم چې یوت دی او کم ایجوکیټډ خلک دی چې کم څنګه تاسو چې پی ایچ ډي خلکو کړی دی ریسرچ کوي، خلک غریبه دي هغې تابعه نه لري نو په دې باندې مونږ لګیا یو انشاءالله کار روان دی. په زما بره لیول باندې خبرې شوي دي ورسره چې دوی لپاره سکالرشپز وکړي چې سکالرشپ ورکړي دوی به د فینانشلی چې دا خلک سپورټ شي. نو ډېر زیات ټیلنټ زمونږ په دې خطه کې پروت دی. نو انشاءالله که خیري کارونه به ټول هم شي او عمران خان چې دی د قبایلو لپاره ډېر زیات غمجن دی او ډېر دردمند دی. انشاءالله په همدې کال کې به دا کارونه کوي. بل 3G 4G خبره تاسو وکړه بالکل هغه اناونسمنټ کړی و چې انشاءالله زه به 3G 4G چې دا به بحالوم په قبایلو کې چونکې په افغانستان کې الیکشن بالکل منډې ترډې دا هغه دي. نو انشاءالله که خیري چې دا به هم زر تر زره چې کله هغه د افغانستان هغه ټیک شي سره موږ په بارډر باندې پراته یو نو د بارډر د وجې نه خامخا څیزونه ډېر سیکورټي ایشوز دي. نو انشاءالله 3G 4G چې دوی کله د الیکشن پروسس ختم شي انشاءالله دا به شنواري صاحب دا ته وایي چې زما طرف نه اخري کوېسچن بیا به سودیر سره خبرې کوي چې تا او شرمت خان چې کومه انټرویو په هغه کې تا او شرمت خان څه پوزیشن تا چونکې وي چې ما 100 نمبر انټرویو کې شرمت خان څه پوزیشن و؟ بالکل زما چې څنګه وي چې 2018 کې چې کله ماکس مان نورالله قادري صاحب زیات شو په هغې وجه باندې زیات شو چې هغه 2 ځله MNA پاتې شوی. شرمت خان دا 5 نمبر چې اغشتی ویم په دې اغشتی وي چې آزاد امیدوارو او آزاد امیدوار 8-9000 اوټ اغشتی. نور خو هغه نه کوالیفیکیشن و نه پولیټیکل بیک ګراوند و نه سوشل اکټیویټیز و نو نور داسې کم یو انټرنیشنل سټار پاتې شو. نو زما سره خو دا ټول ډیزګنیشن و انټرنیشنل سټار یم، سوشل اکټیویسټ یم، پولیټیکل بیک ګراوند مې و، ایجوکیټډ وم، سیاسي منډې ترډې مې وې، هلې ځلې مې وې. په دې علاقه کې مې خدمات دي د پلار نیکه مې یو کاروباري طبقه د خلکو سره خیر ښېګړې شته دی. نو دا ټول شیزونه ګوري. دې ځل ډېر زبردست ټیم ورته کېنوله او د دې په میرټ باندې هغې نه بعد دا فیصلې شوي دي. زه خو آوټ آف کنټري وم، په عمره کې وم، په ښه ځای کې وم چې دوی میسج رالو چې ستا چې کم دی 100 مارکس دي او ستا له پکار دی چې راشئ او دا ټیکټ تاسو په خپله باندې جمع کړئ. شاهد صاحب د مونږ سره چونکې وخت هم بالکل ختم دی نو که ته کتونکو ته لږ په مختصرو الفاظو کې وایي چې دا الیکشن کمپین تا روان کړی ډور ټو ډور ګرځېږي ته په ترجیحاتو کې دلته کوم داسې مسایل دي چې به ته په ترجیحي بنیادونو باندې حل کوې؟ کومې غټې ستونزې تا ته ښکاري؟ سودیر بھائی بالکل زما کوشش ته چې د 18-20 ورځې الیکشن لیټ هم شو زه په دې باندې ډېر زیات الله نه خوشحال یم چې زه هر یو کور ته ورسم، زه هر یو کور مسله ماته مخې ته راشي، د هر چا ستونزې نه زه خبر شمه چې دلته کمې مسلې راغلي چې هر څومره مشر او کشر ماته میلاو شوی چې اوبه او بجلی دا خو به په اول پرایورټي کې انشاءالله وي. ورسره زما غټ خواهش او ارمان دی چې قبایلو کې او خصوصا زما په خیبر
کې ډېر زیات ټیلنټ دی چې زه دوی ته داسې انټرنیشنل لیول سپورټس کمپلیکس ورکړم لکه څنګه شهنشاه فریدی او عثمان شینواري او سمین ګل او داسې نور هلکان راوتي چې دې باندې غونډ ملک یادېږي. بیا دویم هغه زما دی چې زه ایجوکیشن سیستم دلته ورکړم، ښه کالجز جوړ کړم. دریم زما چې کومه پرایورټي چې زما هیلث، زما مشران او زما زنانه په تکلیف کې پېښور وس مونږ نه لرو چې دا کوم اسپتال دی چې دا مونږ اپګریډ کړو، بل دلته یو زبردست بل اسپتال جوړ کړو. بل چې کوم دا غرونه زمونږ سره دي دا د خان صاحب خو یو غټ پروجیکټ دی بلیونټري چې دا کې مدینیات دی په پلانټیشن به پکېږي. اوس دا ګوره ګورګورې را شوي دي، بوکیاڼې او نور بوټي قدرتي را شوي دې باندې چې مونږ نختر او دا وکړو نو دا د کاغان او د ناران نه کم نه دي. بل چې کوم افغانستان بارډر دی زما یو انټرنیشنل بارډر دی تورخم، دا روزګار دلته روانول دي، دلته یو زبردست قسم پورټ جوړول دي او نور چې کوم دا روډ مسلې دي چې روډ کوم ځای ته نی اکسیسیبل نه وي چاته چې هلته کې روډز لاړ شي چې ټول خلک سره کنیکټ شي او یو ځای شي سره. نو دا انشاءالله زما په ترجیحاتو کې دي او دا زه ځکه یقین سره وایم چې ما به ویل چې 100 اربه روپۍ پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټ NFC ایوارډ کې ورکوي او 100 اربه روپۍ چې دي ډیولپمنټل کې ورکوي. دا تاسو وکتل چې کوم هغه په بجټ کې اناونس کو نو 162 ارب روپۍ چې دي دا د قبایلو لپاره مختص کړی شوی په بجټ کې. جی ګرانو کتونکو، دا و د PK 105 نه د PTI نامزد امیدوار شاهد شینواري چې د په تفصیل سره خبره وکړه او دا خبره یې په ګوته کړه چې دلته کې ډېر د PTI صوبایي او مرکزي حکومت داسې پروجیکټس منظور کړي دي چې هغه بالکل په پایپ لاین کې پراته دي او صرف انتظار د دې خبرې دی چې د PTI چې کوم امیدواران ولاړ دي که دی دی که په نورو قبایلي اضلاعو کې چې دوی منتخب شي پارلیمنټ ته ورسیږي نو د دوی دا امید دی چې هغه پروجیکټ په انشاءالله ډېر زر په هغه باندې به کار وشي او هغې په نتیجه کې به د خلکو ستونزې او مشکلات حل شي. موږ د شاهد شینواري ډېره مننه کوو، دته ډېره شکریه ادا کوو. مهرباني سودیر بھائی چې زما دا ویژن او زما دا خبرې تاسو زما عوامو ته ورسوئ. الله خوشحاله او آباد لره.